اته میاشتې زوی جدا اته میاشتې ما نه دا جدا ما ختمونه کول د شپې به زه تهجد له پاڅېدم بچې ولې نشې کې یار بس بیا به نه کوو چې غلطي شوې ده زه راغم ځم نشه کې ډېر لږ پته هم دلته راغم علاج هم وشو ښه کار رامانې کېږي ډاکټر راځي مور خو بچی نه ډېره تمه ساتي که نه یار د مور څوک وي دا راته ووایه د دې مور د ژړا جواب به څوک ورکوي بچې معاملا تړلی خو زلمی راله نشو خوړل وای سنگر تزکنا درزم خوږ یارا که هل تمرم دلته هم د پاتې نه یم د کلي سر ته ځکه نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکي او مهربان دی ګرانو کتونکو ضرور ستاسو ملګری کاشف علي دا مهال موجود یم کاشف ویلفیر فاونډیشن نه ستړې زندگی د ګرانو کتونکو کله یو خور مور راځي چې یاره زما زوی دی او زما وراره دی یا زما نڅې دی داخلي کې کله څوک راځي کاشف ویلفیر فاونډیشن دومره وس مطابق کېږي چې یو ماشوم واخلي یو کشر روچت کي هغې سره هم ودرېږي او د هغې اواز کې لبیک هم دارېږي دا کامران بچې ما راوستی دی د دې مور بچنګې دی د دې بل رور هم پیدا شو اته میاشتې بعد کور ته راغو دا مور هم جړه او فریاد کې ټایم تېروي ژوند تېروي دې ماشوم د ما هم علاج منلو او دې مور ته ما ویلو چې ستا بل زوی هم پیدا شي هغه له به هم کاشف ویلفیر فاونډیشن علاج کوي او دغه ژوند کې به انشاءالله الله تبدیلي پیدا کړي کاشف ویلفیر فاونډیشن کتونکو پښتنو زه به خلکو ته هم ریکویسټ وکړم چې دا کم خلک نشې خرڅوي ډېر ماشومان مور نه جدا که ډېر واړم مور نه جدا که ما ته هم دمکیان راځي زه مخته یم څوک بسوي څوک بسوي خو یو خبره ته کوم د نشې خلاف راوتی یم حق به هم ویم سچ به هم ویم چې کم خلک خرڅول والا دي هغې ته زه ریکویسټ کوم بس زما داسې میندې مه جړوئ زما داسې بچي مه رسوا کوئ مورجان ده ووایه ستا دا یو بچی ما سره د کاشف ویلفیر فاونډیشن کې کم ټایم موږ تاسو د خپرونه کوو ما درته ووي چې دې بچي علاج به دې هم کېږي هر څه به کاشف ویلفیر فاونډیشن کې الحمدلله ټیک ټاک دی دا بل زوی چېرته میلو شو دا دغه دی ورسک روډ سره خوا چېرته وو بس موږ پسې رینګ وشولو ویل راشي ستاسو ماشوم موږ نیولی دی بس دې وله د پلار لمبر ورکړی و هغې ما سره رابطه وکړله بس چې رالو دا داسې پروت دا ما له اته میاشتې پس میلاو شولو زه بیا رالم بس تاسو زما دا زوی راوچت کړی تاسو د دې ښه علاج کړی تاسو د دې ما نه یو روپۍ هم نه ده اخیستې بسبیل الله تاسو زما د دې زوی علاج کړی تاسو ما ته ویل چې بل پیدا شي ستاسو د بل علاج هم په ما د بل علاج هم په ما له دوا کوئ تاسو ما نه یو روپۍ هم نه ده اخیستې دا زوی بس اته میاشتې پس ما له میلاو شولو ما دلته راوستلو تاسو دا د زړه ټوکړه چې جدایي یو شپه به مور نه تېرېږي اته میاشتې زوی جدا اته میاشتې ما نه دا جدا ما ختمونه کول د شپې به زه تهجد له پاڅېدم بس الله زما زړه ته وکتل بس ما پسې سار زما دې خورۍ پسې رینګ وشوی راشه ستاسو ماشوم هلته دی ما نیولی دی ځان راورسوي بس چې ځان ما دا وکتو بدالات باندې بس هلته مې دې خورۍ مې راله اوبه هم راکولې بس ما هلته سیچل راماندې وشولې چې دا ما وکتلو بس ما ورته ویل ما ستا بل رورو مچولی ما نه بسبیل الله اوچت کړی ما نه یو روپۍ هم نه ده اخیستې ما پسې ګاډی راوستې زما زوی اوچت کړی دی الله دې ډېره تېره درکړي او زما دا زوی ما راوستو تا ما نه بسبیل الله واغستو تا ما نه یو روپۍ هم نه ده اخیستې تا ما ویل ستا د دې زوی علاج هم په ما باندې چا چې څوک نه وي مورجانې دغه الله وي صحیح ده کامران بچې رور دې هم پیدا شو یار څه به ورته نشي نه بس دا ډېر وخت شو ډېر غیب خفه و مور هم ورپسې خفه وه موږ خفه وو بس دا نشي کوي بس موږ ورته ویل چې نشي مه کوه بس زه راغم ځم نشه کې ډېر لږ پته هم دلته راغم علاج هم وشو ښه کار رامانې کېږي ډاکټر راځي او سایکالوجست راځي میډم راځي ذهني علاج راله کوي هر څه کلاس موږ سره ته مخ سر دي څه به دې رور ته بس زه ورته ویل چې نشي مه کوه بس
دلته راشه دلته به د علاج هم وشي. تاسو خو د دې مور بچي که نه یار؟ او جي ها او جي مور د مور حوصله به څوک جوړېږي بچي؟ مونږ تم نشو کې بیا دا رور هم نشو کې یار. د مور له به جواب څوک ورکوي بچي؟ بس دا دی اوس دلته رامانې کار شو ښه ټیک ټاک شم. دې نه پس به زه به نشې ته جوخت هم نه ورځم سرجي. نشه کې انسان رسوا کېږي که نه؟ ډېر ذلیلتوب دی رسواتوب دی سرجي. رسواتوب دی او جي رور ته پکې څه نصیحت کوي؟ سرجي به دلته راغو به دلته به د ښه علاج وشي. په ما هم ډېر کار وشو به دلته نه چې وځي بس نشې مشې مه کوو. به د مور او پلار قدر او عزت کوو. مور نه معافي غواړې که نه چې تا کمې غلطیانې کړي؟ زه مور نه معافي انشاء الله معافي غواړم. نشې نورې نه کوم. زما معاف دی. الله دې تاسو ته ډېره تیره درکړي. الله دې تاسو آباد جوړ لري چې تاسو دا زما بچي زما نه بسم الله واخیستل. مور د چا چې څوک نه بیا مې هم دغه الله وي. ستا د دې زوی علاج الحمدلله روان دی. دا دویمه میاشت ده انشاءالله ټیک ټاک به شي. زه بیا درولم په حیا په عزت. که نه وي مورجانې زما دا سنټر نه دی دا یو یتیمخانه هم ده. داسې ډېر واړه بچي دي بس دلته دې ګرځي. ما بس ته دې دعا دلته کوي دي مورجانې. الله مباد لره. الله م پښتو کې پټ کا الله مباد لره. بس دا به تاسو سره وي. بچې ولې نشې کې یار؟ بس بیا به نه کوو چې غلطي شوې ده. د دې مور له به جواب څوک ورکوي؟ مور خو بچي نه ډېر امید ساتي که نه یار؟ مور خو بچي نه ډېره تمه ساتي که نه یار؟ د مور څوک وي دا راته ووایه. د دې مور د ژړا جواب به څوک ورکوي بچې؟ په تا باندې خو کور آباد دی چې تم دغه نشه کې دا رور هم دغه نشه کې نور بچي دي یار. ورکه مور لغاړه معافي دې وغواړه شابه. بیا به زه رسېږم. کتونګو مونږ هم ډېر ګناهګار یو ډېر خطاکار یو. جنت ګټل یوازې په دې نه دی چې زه د 15 وخته مونځ اودس کړم او ځان د مولانا جوړ کړم او تصویر لاس کې ونیسم. با انسانیت لرو زی دومره کړېدم که نه لا کړېږم لا دردېږم لا زیرېږم چې ما له دلته څوک راشي نو بای بیا ما نه برداشت نه شي. زه یې داسې نه لېږم ځکه چې ما ته یو مور ما ته یو خور ما ته یو لور ما ته یو بچه ودرېږي نو زه کور کې هم وړه لور لرم نابیا کاشف لرم. زه هم کور کې مور لرم. زه هم کور کې تورسر لرم. کتونګو بس الله ته وګوره چې دا کوم خلک خرڅول والا دي. بس زما داسې بچي مه رسوا کوئ. زما داسې میندې مه رسوا کوئ. داسې میندې ډېرې زیاتې کړې دي په خپلو بچو. ځکه هر مور بچي نه امید ساتي. هر مور بچي نه تمه ساتي. هر مور بچي دا یو ښه سوچ لري. بیا نشه بیا نه دی بیا داسې ګلالي بچي مور نه اخلي. نشه بیا نه دی چې ګلالي بچي مور نه بیا اخلي. خو الحمدلله یو اداره کاشف ویلفیر فاونډیشن چې په منشیاتو باندې کار کوي او بیا ریزلټ هم ورکوي. کامران بچي د تاسو وګورئ چې مخکې دا حالات څنګه الحمدلله د دې ریزلټ به هم ورکوم. وقار صاحب راشه زمونږ خو هم بچې دغه ژوند دی روان دی. کاشف ویلفیر فاونډیشن کې په دې ماشوم باندې څومره کار وشو او نن به دې مور ته وایې هم چې د ستا د زوی چې زندګي څنګه روانه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې زموږ کاشف ویلفیر فاونډیشن له الله پاک بیا یو موقع ورکړه چې په یو بېوسه ماشوم باندې کار وکړي. دې نه مخکې هم زموږ کاشف ویلفیر فاونډیشن 126 127 ماشومانو باندې کار کړی چې د هغوی د کور راشن د هغوی خرچه او د هغوی علاج ټول کاشف ویلفیر فاونډیشن په خپل اوچت کړی او زموږ خوږ سرجي کاشف علي صاحب ټوله ذمهواري او ټوله خرچه په خپل سر اخیستې ده. نن بیا الله تعالی پاک کاشف صاحب له یو موقع ورکړه نو زه ډېر خوشحاله یم. زه د دې کمانډر وقار احمد تاسو ته د خپل کاشف ویلفیر فاونډیشن رولز ریګولیشن وایم. الحمدلله دلته کې زموږ رولز دا دي چې لومبې سحر چې موږ راپاسو په کم 4 بجې نو لومبې شروعات موږ د الله د نوم نه وکړو. بیا
د ماسخوتن د مونځ انتظار کې چې د ماسخوتن مونځ وکړي هغې نه پس د دې روټۍ ټایم وي روټۍ وخوري چې روټۍ کله وخوري هغې نه پس ډاکټر راشي ډاکټر بیا د مونږ سره الحمدلله 135 کسان دي او یو کس ډاکټر ګوري ورته وایي ګله تا ته څه مسله شته نو یو ماشوم ورته خپله مسله بیان کوي او یو ماشوم ته خپلې دوايانې میلاویږي نو الحمدلله د میاشتې په دې ماشومانو د لکو روپو د دوی خرچه کیږي د دې د خوراک خرچه په دې کیږي او دې نه علاوه مونږ سره ډیر داسې ماشومان دي چې د هغې تاسو ته مو ویل ټوله خرچه کاشف صاحب اوچته کړې ده او الحمدلله نن کاشف صاحب له بیا الله پاک یو موقع ورکړه د نیک کار کولو او زه ډېر خوشحاله یم او زه کاشف صاحب ته ډېر بس د زړه نه ورته شکریا ادا کوم چې زمونږ غونته خلکو تاسو دومره خیال ساتئ الله هم خوشحاله کړه. ډېره مننه ګرانو کتونکو پښتنو زما هم دغه یو سوچ دی او دغه سوچ به انشاءالله موږ جاري ساتو ځکه چې موږ راوتي خدمت دپاره یو بیا هم دې لپاره راوتي یو چې د داسې بچو ژوند الله بچ کړي او موږ به کار وکړو هغه مورکۍ به ماته دعا کوي ځکه مورکۍ دعا خو به راته کوي الله مباد لره الله پښتو کې پټ کا الله دې ډېره تیره درکړي بس دعا محتاج یم مور سیده لر بر پښتنو ته دعا کوه زمونږ دلته څومره خدمت کې هلکان لګیا دي کمانډران لګیا دي بهار صاحب داسې زما نور روریان دلته طارق صاحب شو یوسف صاحب شو زما سټاف زمونږ میډم نو هغې ته هم دعا کوه الله دې ډېره الله آباد لره الله پښتو کې پټ کا امین امین ډېره مننه مورجان لر بر پښتنو یو جهان مننه ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی د انسانیت په کار شي سړی د کاشف علي همدغه وینا ده زه به همدغه وینا کوم چې د انسانیت په کار هم راځم غریب یتیم بېوسله به هم اواز وچتوم ظلم زیاتې کېږي هلته به هم ځان رسوم او د داسې میندو خویندو دعاګانې به هم اخلم ګرانو کتونکو پښتنو چې کوم کانټیکټ نمبر دي په دغه دوو کانټیکټو نمبر رابطه ساتلی شئ ما سره مو ودرېږي بھائی زه ځان دپاره درته سوال نه کوم زه داسې بېوسو بچو دپاره انفارمیشن وکړي معلومات وکړي انکوایري وکړي راشي داسې بېوسو بچو له راشي کاشف علي سره مو ودرېږئ داسې بچو سره ودرېږئ داسې بچو ژوند کې پخه راشي هغسې میندو سره چې کوم میندې جاړي هغسې میندو سره ودرېږئ کتونکو بیا هم درته اخر کې یو ریکویسټ کوم کاشف علي راوتی دی انشاءالله داسې بچو سره به هم ودرېږي خو چې کم خلک ودرېدل غواړي مونږ سره کاشف فلفل فاونډیشن سره نو داسې بچو سره راشو داسې بچو سره خپل ودرېږي کتونکو الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته تاسو مونږ سپورټ کړي مونږ سره ولاړي زمونږ ټیم سره ولاړي کاشف فلفل فاونډیشن ټیم سره ولاړي الله تاسو له ډېر عمر درکړي که د لر پښتانه دي بر پښتانه دي مونږ یې سپورټ کړو انشاءالله مونږ به کار جاري ساتو نن د یو بل مور خوشحالي اول غم کې خفګان کې جړا کې الحمدلله کاشف فلفل فاونډیشن ته راغه ډېره زیاته خوشحاله شوه نو مونږ کور کې خویندې میندې هم لرو الله پاک دې د ټولو خویندو میندې خوشحاله کړي او الله پاک دې هغې ته نه کړي هدایت وکړي چې کوم خلک نشه خرڅوي که هدایت ورته نه کېږي الله پاک دې تباه ذلیل خوار او رسوا کړي ځکه چې دا هم د چا بچي دي په دې هم خواري شوې ده معامله تړلي خو زلمي راله نشو خوړل وای سنگر تزکنا درزم خو گیارا که هل تمرم دلتا هم د پاتنا